سلامونه احترامات او نیکی هیله د خپل رور محمودیان عمرزی قبول کې ګرانو کتونکو دی وخت کې ولاړم د رزړو په میره کې الف خان آباد عادل کالونی او مختلف کلی ور سره دلته جوړ شوی دي دلته د یو مدرسې ډیر زیات ضرورت او هغه مدرسه دلته آباد شوه هغه مدرسه به د دن خایو او هغه مدرسه کې چې څه کمې دي نو هغه به تاسو ته وړاندې کړو او تاسو کومک به ګورو چې تاسو کوم هدا پورې دې سره کومک کوي ځکه چې په دغه علاقه کې داسې مدرسه اوسه پورې مخې ته نه ورغلې علاقه لویه دا ماشومان ګڼ دي او هغوی د مدرسې نه ډېر زیات محروم پاتې شوي دي دا که تاسو ګورئ نو دې کې دغه کمرې دي 1 2 3 او 4 5 6 کمرې پکې دي خو د بجلی پیټنګ خو پکې شوی دی خو که پکې تاسو ګورئ نو دغه ماشومان چې کله دلته سبق وایي نو دغه ماشومان بیا ځان ته یا ببوزي وایي او یا ځان ته هغه غتی وي نو د هغې د وجې نه د هغوی په سبق کې خلل را پیدا کېږي ټیک خو تقریبا شوی دی خو چې د پکو خیال وساتلی شي یقینا چې ډېره بهترین ځای دی او ډېر بهترین په دې دی چې د خلکو دپاره او د هغې ماشومانو دپاره کوم ماشومان چې د علم هغه حصول کوي او هغه علم هغوی حاصلولو کې کوم مسلې هغوی ته دي نو هغه مسلې یقینا چې هغه د پکو دي هغه د یو دي هغه د بیټری دی هغه دغه سيزونو دي باقي چې کوم آبادی دا هغه بالکل مزیدار ده او دلته یتیمخانه هم یو کوشش شروع دي چې دلته به یتیمخانه هم جوړیږي نو بره بخیجو بره بګورو بره تاسو ځای خایو چې بره پکې لوی ځای دي خو د ماشومانو لپاره د آبادی لپاره چې کوم یتیمان چې دغه مور ني پلار ني او ډېر بیوسی بیکسي او بی اصلي وي نو هغه خلکو لپاره پکې بره آبادی هم کول وي نو هغه آبادی هغه زه درته هم ښایو او بیا به تاسو ته دغه درخواست کوو چې تاسو به مهرباني کوئ خامخا به دغه ځای کې کومک کوئ ځکه چې کومک کله وشي نو بیا د دې علاقې چې کوم معماري دي نو د دغه علاقې دغه ماشومان یقینا چې د هغوی نه سکولونه هم لرې دي خو مدرسه پکې بالکل نه وه نو مدرسه نن جوړه شوه او هغه مدرسه کې چې کومې کمې دي هغه ستاسو وړاندې ږدو چې یو پکې د پکو د بجلی دغه مسله ده او ورسره د یو پی ایس د بیټری او د دغه مسلو حل پکار دی دا بره مونږ خیجو په دغه بره ځای باندې به یتیمخانه جوړیږي او هغه یتیمخانه چې کومه ده هغې کې به هغه ماشومان سبق وایي کوم ماشومان چې د هغوی مور ني د هغوی پلار ني د هغوی اسره ني د هغوی ماما ني د هغوی تره ني بې اسرې وي دا تاسو وګورئ بالکل پیلرې ختلي دي په دغه باندې کمرې آبادول دي او هغه کمرې د دې لپاره چې اوړی راځي ژمی راځي باران راځي سیلې راځي ګلې راځي دغه څیزونه راځي نو بیا دغه ماشومان د دغې نه بچکول لازمي وي نو زموږ به تاسو ته ګزارش وي چې خامخا د هغې بچو خیال وساتئ د کومو بچو خیال ساتلو والا چې څوک پاتې نه دي هغه وفات شوي دي هغه نشته نو د دغې خلکو به خیال ساتئ په دغې باندې به د خپل نمبر تاسو له در کومه ستاسو چې څومره کومک وي هغه به هم تاسو ته موږ په ویډیو باندې ښایو او په ویډیو باندې به هغه څیز یو څیز به تاسو ته موږ وړاندې کړو نو د دغې مدرسې دپاره د پکو ضرورت دی د بجلی هغه شیشې چې کومې دي د هغې ضرورت دی ورسره د یو پی ایس او بیټرو ضرورت دی او ورسره د پکو ډېر زیات ضرورت دی او دا بره مدرسه چې د یتیمخانه چې کومه ده په دغه یتیمخانه کې ټوټل کمرې پکار دي پیلرې هر څه ختلي دي خو کمرې به جوړول غواړي نو په دغه کې را سره کومک وکړئ دغه کومک الله سره هغه تجارت کول دي ځکه چې د یتیمانو په سر باندې لاس کې ښودل اصل انسانیت دی محمودیان عمرزی د اجازت غواړي د لوی الله په امان